لو د فارم هاوس وغړه دروازې اي کې اکثره جالونه ماجونی خلک بار ولاړي او دنه طرف ته کسته اشاره کولی شي چې دا سره میکار دي نو غټ خلک خو د کور نه بار نه وځي دنه طرف نه ورلا راشي او دې طرف نه وره پورې لړ شي یو بل ته خبر اترو بعد مفسرین دا صورت بیان کړي ده بعض مفسرین دا صورت بیان کړي چې شیطان د ځان نه مار جوړ کو او د مار په صورت کې جنت ته نه وته او د جنت چې کوم داروغو هغه نه پیژنو بهرحال خدا ټول ضعیف اقوال مفسرین وي صحیح قول لري چې بس الله پاک څه صورت نه بیان کړي او چونکی شیطان له دا دسترس ورکړو چې ته جمعي تر قیامت پورې او هر قسم وسوسه د انسان په لګي چول شي نو په څه طریقه به آدم علی السلام په لګي دا وسوسه چولې دا تفصیل نشته بهرحال خدای آدم علی السلام په لګي دا وسوسه واچولا چې دا د کمیونی نه تاسو منګړي کې داونه مو خړه نو دا وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین تمسی بارک روان قسم وته خوړو اول خو یو سور ودی بدی وته قسمونه خوړل چې تاسو ډیر ناصح ما خیر خوایم زته تاسو خبره کوم کړي چې څوک دوکې نو اول سره میاج دوستانه جوړ کی یا ابتا یا دوابتی و پاغی لا سچولی چې ډایرکټ خسړې د ناشتا سړي خبره نه مړي نو سردار ماما فرېږي بیا غسر جدي نو سره احسانات مزروږي اخیری کې وته بیا لنګته واچ نو دم آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته قسمونه مسمونه خورل وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسم وته خورل استا خیر قائم او دا علم انحکما دا تمسی بارک وته تاسو چې ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین تاسو دې دیونه نزدک منع کړی چې تاسو چې همیشه جنبی پاتې نشئ دا دیونه کې دا کمال لې کدا مو خوړل بیا عمرین وځه نشه بجم دي نو هر انسان کې دا یو خواهشي چې زمون نشو څنګه رسول سړی عمر ډیر شي بوډا شي کمزوري شي خو د مرګ نه انسان یې دا فطرت دی یعنی دا څه نقصان نه دی چې یو کس د مرګ نه یریږي نو دا خبره نه ده دا بعضی فطری امور دي فطری امور بار ځکه یو شي دا قدر مشترک دی هر انسان به د مرګ نه یریږي دی به دین یریږي چې مړ نشم هغه کې دا څه نه پته چې ارسو نبی ولی کړه دا پته جلد جنت کې تمہارا پر مراد دي خو یو فطرتن یره بده سری نه مرګ چېر پته دې سبب کیږي او قبر کې وسه چل دا یو فطری ده نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام په دغه نیت باندې جرات افکاری چې داسې زوخرم نبی هغه همیشه اوس د الله پاک حکم یو طرف ته یو طرف ته شیطان وسوسه نو مفسرین غټ سوال دا کړی چې دی پیغمبرو نو د الله د حکم په مقابله کې د شیطان وسوسه څنګه قبول کړه دا خو په سمجھ کې نه راځي دا غي جواب مفسرین دا ورکړي وی براه راست آدم علیہ السلام د الله نافرمانی نه کولو نه وکړه اصل کې شیطان هو چې سړی